کامیاب شل مومنان. فلاح څه ته وایي؟ کامیابۍ ته وایي. د دې فلاح لغوي مفهوم باندې که موږ پوه شو دا خبره موږ ته ډېره اسانه شي. فلاح دې ته وایي که نه لکه د اوسپنې باره کې راځي هغه وایي چې الحدید بالحدید یفلح، اوسپنه په اوسپنه کټ کېږي. نو فلاح وایي کټ کېدو ته، یعنې داسې یو شی چې هغه په پردو کې پټي او د هغې نه وشلېږي او راوخېږي بار ته، وایي دا فلاح. ګوره زمیندار ته هم فلاح په عربۍ کې وایي. ولې چې هغه ځمکه شلوي تخمګري او هغه تخم بیا راخېږي، ځمکه شلوي او راخېږي. نو دا فلاح مطلب دغه دی. نو دا خبره چې قرآن سره واخیسته او مؤمن سره وتړله، نو څه مطلب شو؟ چېرې دا مؤمن کې دننه روح چې کوم دی، روح ګورې یو ساه ده، هغه نفس، ساه، جان چې ورته وایي، بل شی دی. دا جان او بدن چې یو ځای نو سړی حرکت کوي، ساه یې وهلی کوي، ټیک دی برابر دی. او چې دا یو ځای نو روح هم پکې وي، او چې دا بېل شي روح ته لاړ شي. نو انسان دلنا اللہ تعالیٰ دیتا روح بل ونفخت فیہ من روحی، یعنی دماغ اس ظاہری مطلب سے دماغ روح نہ مان دیتا دا کرے دے، اور اسے امر ربی دا اللہ حکم دے مخلوق دے ہو یو نزدے تعلق دے انسان سره او دے انسان تے یو شخصیت ورکڑے دے بل نورانی اور روحانی. خدا وجودی پسے کی کرے دے دائے پدی مادی پردوں کی گیر کرے دے، یعنی دا وجود زمان ستا چخکاری دا خاکی وجود دے کہ دلنا اصل کی آغا روحانیت دے چی مونگا مخی خبر آو کرے وا آدھے آلستا شروع شے چی اللہ بیا داو کو ونفخت فیہ من روحی فقعو لہو ساجدین، یعنی دا بیا بیا قرآن کی درانی چی ما دیتا روح ورکا آغا تقبل طرفنا او بیا دیتا حکم شو چی فرشت ٹول دیتا تسلیم شے. یعنی دا دی روح پو وجبانے دا دی شخصیت انفرادی چی کم دے روح د دې په وجه دا انسان ته عظمت او شرافت ملو دی، دته مقام خلافت ملو دی، او دې مسجودی ملائکه شوی دی په دې باندې. نو دا دونه اهم شی دی او دا دې ضایع کوي. دا یې توکړی دی د دې بار میټیریل شي دې توکړی دی. اصلي د دنیا محبت، حب شهوات، جذبات جنسی، مال محبت، ریا، نمود، نمائش، اقتدار، دا چې انسان غواړي او د دې په در کې چې ونښلي نو دا ترې پاتې شي. نو دوستانو خبره دا وه چېرې انسان له پکار دي چې د خپل دغه روح او د بدن توازن وساتي. دا هم الله نه وایي چې تاسو دا پرېږدئ. دې دواړو کې توازن چې کوم دی نو دا غټ امتحان دی، ځکه دا وجود د دې تقاضې به ته دونه کې صرف ضرورته پورې او نور چې روح څه وایي، روح څه وایي نیکي کوه، قل العفو، دا سجده خرج کوه. ګوره د هغه تقاضې بېلې دي او انسان دنده وسایي ویلې کېږي چې دا ښه کار دی، نیکي ده. نو لہذا دا انسان دا پکار دی چې یاره دی د دې روح تقاضې پوره کړي او د هغه تقاضې په څه پوره کېږي؟ د الله په کتاب باندې. دا الله په کتاب او دا جسمانی کوم دغه دی دا به کمزوری کول غواړي، خو دا به دونه کمزوری کوي نه چې ته خانقاه جوړ شي او پیر دله جوړ شي او بس هلته دنیا پرېږدي، او یا به دا دونه طاقتور کوي نه چې آخرت پرېږدي، جومات پرېږدي او دنیا پسې ونښلي. دې کې توازن بیلنس چې کوم دی، د دې مثال داسې دی چې دا زموږ وجود دی دا یو اس دی او دا روح په دې راکب دی، سوار دی. دا دواړه چې مضبوطي نو اله به کار کېږي. کوم سورلي ډېره مضبوطه ده خو هسې کمزوری دی، ګاډی ورته 58 ماډل دی او پکې 20 لانجې دي، نو هغه څنګه خټړې ورته څنګه به بوځي مخې ته؟ او که نه ګاډی یې ون دی او ډریور هم نه اړي دی نو به چېرته یو کندې نه به غورځولي. دا بیلنس دا چې راشي دې بیلنس دپاره دا چې چا بیلنس وساتو نو قد افلح المؤمنون، دا مؤمن کامیاب شو. یعنی د دې روح هم خیال وساتلو، د روحاني وجود هم خیال وساتلو، د هغه تقاضې پوره کولو کوشش هم وکړو او د دې جسماني د دې هم کوشش وکړو، د دې حق یې ادا کړو. دواړه بیلنس وساتل. څوک چې د دې نه په غفلت کې شي الله ورله نقد سزا ورکوي دنیا کې. څه لکه سوره الحشر کې وایي ولا تکونوا کالذین نسوا الله، ګورې جوړېږي مه دا کشانو په شان چې الله یې هېر کړو. نو څه وایي فانساهم انفسهم، نو بس هغوی نه خپل ځان هېر کړو.
وسان چا نه لري چې الله خلګي کې وزن دغه شی بس هر وخت یعنی خپل یعنی قد قامت او خپل دغه سہولت او د صحت ډېر بیا خیال ساتي او ما ته اسې دا کم نفسیات دی دا دغه راځي دا کم مقام ما ور کړو دا د کې چې کوم روحانيت او خودي وا نو د ازیر کړو نو ما ته دغه مقام دې معذور پاتې شو اولئک هم الفاسقون دا غټ فاسق او فاجر دی او دا فزیک چا کړی دی شیطان ففسق عن امر ربی لن شیطان د الله حکومت کړی دی نو دوستانو د دې روح د دې تقاضې پوره کول لپاره قرآن زده کول او دغه پردې شلول دا د دنیا چې کوم دي دین دا انسان بار راوستل دي او د کردار جوړول دي ګوره یو فلسفه دی غیر مسلم دی اب نشلو دا وی آگا اگر دی حقیقت تر رسیدل دی غیر مسلم دی خواهی وی چی من in ignorance سڑے چی کم دے پا خپل جہالت و ناپوئے چی کم دے سشی identifies اگا شناخت کئی with himself with material sheet دی ظاہری دی میٹیریل شیٹ حوالے سرزان دا دی نمایاں ادا کئی او دغه چې کوم دی نو and encompass true self his true self خپل صحیح حقیقت چې کوم دی هغه پریږدي هغه روحانیت یعنی دی د دې میټیریل شیټ حوالې سره خپله نمایش او دا خلکو ته کوي او هغه روحانیت چې کوم دی هغه پریږدي نو الله نه د سزا دا ده چې بیا ته الله دا مقام هم واخلي نو دوستانو دې صورت کې موږ ته دا ښیي چې مؤمن هغه کامیاب دی چې هغه دا پردې اوښلی مالي او د دې نه صحیح هغه روحانیت پر ډیولپ کړي او د هغه کردار او اخلاق هغسې مطلوب جوړ شي نو دې حوالې سره دا ځایونه ډېر اهم دي او بیا چې کوم سړی د دغه دنیایي څیزونو باندې الفت و او د دا روحانیت هیر کو غفلت پرې راغی نو دا کردار سره نو دغه ځای کې عمده خبره په سورې مارج کې وایي ان الانسان خلق هلوعا اذا مسه الشر جزوعا واذا مسه الخير منوعا انسان چې کوم دی ډېر بې صبره او ناشکره دی ډېر عجلت پسند دی کله چې دته لږ تکلیف راشي نو شګې جوړېږي او چې کله دی خوشحاله راشي او مالحال راشي بیا بخیل جوړ شي بیا راغونډوي او جمع کوي او چاله ورکوي نه الا المصلين مگر آغا منز والا نا آغا منز چی کئی آغا دی کردار دا غی دانا دا سی آخری صورتوں کی وئی چھے فَأَمَّا مَنْ دُعَا وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى یعنی مندے کم سڑے یعنی چی آغا دا دنیا اثر واغستو دا دی دنیا پا دی لذات و پا دی کی ان خطو او هغه روحانیت خپل ارک د الله سره کوم ملاقات او کوم وادي دي نو دا وسې دا د جهنم ټکانه ده د دې جهنم دی واما من بخل واستغنى او وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى موږ په مزه د سختی راولو چې کله دې بخیل شي او دې د حقیقت نه انکار وکړي دوستانو د دې علاج سره د دې بیماریانو إلا الذين التوي إلا المصلين أو دلتوي قد أفلح المؤمنون نداش بق خبر يخوري چه دي دا بچكدو دا پارا چه ستا دا روحانيت ڈیولپ شي او دا بار راشي نو دا منز خیال ساتل خوشوزو دا سشن دا بل درس کی وای بیا او بیا چه کم دے لغو نظام ساتی ٹیم پاسی پکی نیسے دا مومن پکاتا کی او بیا دے خپل تذکیر کئی دے بیا سخت ڈسپلن لاندې اوسېږي هغه صحیح ده کوي او بیا د وعدې او د امانت خیال ساتي او د مونځ بیا چې کوم دی د محافظ او حفاظت کول والوي نو دا مونځ ګوره اول راوړو او اخر هم دې پروګرام کې راوړو ځکه چې دا مونځ هغه بنیادي شی دی چې دا د یو بلډینګ د زموږ د ژوند دا کوم بلډینګ چې دی د دې څنګه بنیاد لاندې ډي پي سي مونځ دی او د دې معمولات او معاملات ټول د مانځه سره تړلي دي اوس که دا پنځه وخته مونځ نه وی داسې نو زما ستا ملاقات به څنګه دی تاسو ما کوم ځای نه یو راغونډولی او څوک راتلی شو
اس مشکل ودا خدا د منزل ټیم ګوره ک ډاکټر ټیم خو د منزل مخ کې ورستو او که سړی ملاقات کوي منزل ورستو مخ کې دا زمونږ د یو معمولاتو او د معاملاتو د لپاره یو ټیم ټیبل الله جوړ کړی دی دا په دې ظاهري شکل دی اصل حقیقت څه دی چې موږ الله ته څه وایو د دې مفهوم څه دی هغه دعاګانې څه دي او بیا انشاءالله بل درس کې نو دا خبره زموږ دې ځای پورې وشوله چې کامیاب انسان هغه دی چې هغه دا مادي ګول وشلولو دا کوم مادي ضروریات او ماده پرستی او دا حب شهوات او حب دنیا او ریا او اقتدار او حب دولت او دنیا دا ټولې پردې وشلې د بغض او د حسد او د کینې او دین روزي صحابه الله ته ودرېږي او آخرت او د الله ته تابع شي د هغې مطابق دا قد افلح دا مفلح دی دا سړی کامیاب دی او دې سړي پروګرام به صحیح هغه دې آیتونو کې ښایي نو انشاءالله بل درس به زموږ په هغه پروګرام باندې او یو خبره باندې ځان پوهیو او بیا به دعا کوو چې الله تبارک وتعالی دا خبرې به مونږ کې پیدا کړي دا کوم صفات چې الله غواړي زموږ نه چې په دې مونږ کاربن شو نو دعا کوو چې الله تبارک وتعالی مال او تاسو ته په دې باندې عمل کولو توفیق راکړي الله زموږ رضا شي زموږ څونه صلاحیتونه الله په دین کې ولګوي د قرآن په پوهه ولګوي او دعا وکړئ چې الله تبارک وتعالی د پاکستان حفاظت وکړي الله موږ د ظالمانو نه خلاص کړي او کوم ځای چې امت مسلمه ده په تکلیف کې دی الله موږ د دې ظالمانو نور امت تختې مشکان نه جوړي موږ باندې رحم او فضل وکړي څوک بیماریانې الله ورته صحتونه ورکړي څوک قرضداري الله د قرض نه خلاص کړي د چا څه شرعي ضرورتونه الله تبارک وتعالی له پوره کړي ربنا آتنا فی الدنیا حسنه وفي الاخرة حسنه وقنا عذاب النار